نبی علیہ السلام او فرمایل من اصبح مطیعا لله فی والدیه، چا یو شپه سحر کړه د الله د رضا لپاره د مور او پلار په خدمت کې چې مور او پلار مې راضي شي، اصبح له بابان مفتوحان من الجنه، چې سحر شي د لپاره د جنت دو دروازې کلوش، وان کان واحدا فواحدا، کو چرته د مور او پلار کې یو وفات شوی یو ژوند دی او د شپې د دې اطاعت وکړه مور او پلار د والدې یا د والد صاحب خدمت وکړو او سحر شو نو چونکه یو موجود دی نو د جنت یو دروازه وته کلوش. او حدیث مفهوم دی او چا چې د والدینو نافرمانی وکړه او سحر شو په د جهنم دو دروازې ورته کلوش. او یو مور او پلار کې یو موجود وي او د نافرمانی وکړه او سحر شو په نو د جهنم یو دروازه وته کلوش. صحابي تاسو کو د الله رسوله د مور او پلار په موږ باندې څه حق دی؟ نبی علیہ السلام توس الفاظو کې جواب ورکو هما جنتک و نارک، داستا جنت هم دی جهنم هم دی. اطاعت ته وکړو جنت، نافرمانی ته وکړو جهنم. بھئی رب مجازی دی، رب حقیقی خو الله دی او زموږ ستا ظاهري تربیت چا کړی دی؟ زما مور او پلار کړی. دا رب مجازی دی، د نافرمانی کول دا د دې خبره دلیل چې رب ذوالجلال خفه دی. بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام او فرمایل چې دا حدیث بیان شو یو صحابي عرض کړو و ان ظلماه، دا الله رسول کو مور پلار ظلم کوي بیا به موږ اطاعت کوو. انسانان دي کنه غوینم کله زیاتی کیږي، غیبم کله په یو مسله کې د حد نه تجاوز کوي، کو غي ظلم کوي نو بیا به موږ اطاعت کوو. نبی علیہ السلام درې پیرا او فرمایل و ان ظلماه و ان ظلماه و ان ظلماه، اگر کو مور او پلار در باندې ظلم کوي تا ته اجازت نشته د بدمعشي. یجي بیا زرستو خفیما توبه مو باسم معافیم ته غواړم چې شیشه یو ځل ماته شي کو دوباره جوړم کې کنه هغه شان خوند نه، اگر چې د مور او پلار رحم ډیر زیات معاف کوي دی بیا او دا مخزان لا خراب نکو. اوس اذن الله شو کو مور خپل را نه خبرې بده خپو کې وته ولوغړېګو چې بس معاف مکا، آینده بنا فرمانی نکو، آینده به د شکایت نه